عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ هغه خپل عجیبه واقعا ذکر کړی دا چې کله انسان د دنیادارو خلکو په سره ناسته پاسته کوي د هغوی سره تعلق ساتي د مالدارو خلکو سره نو دی به دغه به یو ناشکري هم راځي یو دی به د دنیا د زیاتولو په فکر کې لګي او چې کله انسان سره د یو شیز کمی او د هغې احساس ورته ولګي نو بیا دی بېچین او بې ارامه همي نو خپله واقعه ذکر کوي چې یو وخت داسې و زما په زندګۍ کې چې زما ټول تعلق د مالدارو خلکو سره و صاحب جیداد خلکو صاحب مال خلکو د دنیا اسایش آرایش والا خلکو ما به چې کله ځان لا جامه جوړه واغسته او پتن به مې کړه واه به مې غوستله نو ما به چې ځان ته وکتل ما به وي چې ماش دا خو ډېره ښکلې جوړه ما واغسته خو چې کله به دا خلکو سره کېناستم د هغوی خواله به لاړم د هغوی سره به ملاقات وشو ناسته ولاړه به د هغوی سره راله د هغوی لباس ته به مې وکتل دا خپل لباس به راته بېکاره ښکاره شو مالکه دا خو ډېرې ښې کپړې اچوي زما دا کپړې خو هسې خامتا غونده کې پکې ښکاري نو چې کله به ما ځان له ښه سورلی واغستله ښه اعلی اس اعلی اوښ به مې واغسته د هغه وخت دغه سورلی وي نو په هغې به چې کله سور شوم نو ما به خوشحاله به شوم پړه کې چې ما خو ډېر ښه سورلی اغستی الله را باندې ډېر لوی رحم وکړو خو چې کله به دغه خلکو سره زه میلاو شوم دغه مالدار خلک په دنیادار خلک په د هغوی سره به چې کله میلاو شوم ما به هغوی ته وکتل د هغوی سورلو ته به مې وکتل د هغوی د اوښانو یو اوږدې سلسلې ته به مې وکتل د اسونو یو لوی قطار ته به مې وکتل نو ما به د خپلې سورلۍ ناشکري شروع کړه څه بېکاره سورلۍ مې اغوستې زما دا سورلۍ ډېره بېکاره ده نن مونږ هم چې کله جامه پیزار واچو خوراک څښاک وکړو پایي زمونږ شکر ولې مونږ نه کوو غټه وجه دا ده مونږ د ځان نه غټو خلکو ته ګورو د ځان نه مړو خلکو ته ګورو د ځان نه مالدارو خلکو ته ګورو د ځان نه صاحب جیداد خلکو ته ګورو که مونږ د ځان نه ښکتو خلکو ته وکتل په الله قسم مونږ به هېڅکله بیا ناشکري ونه کړو داسې خلک شته چې هغوی به د سحر روټۍ نه وي خوړلې په 24 ګنټو کې به یې نوړۍ روټۍ نه وي خوړلې مونږ خپل لږ شانتې خپل ضمیر ملامته کړو چې دومره سپې ضمیر خو د بل چا نه وي 4 ټیمه او 3 او 5 ټیمه خوراک کوو بیا مونږ د الله شکر نه ادا کوو بیا مونږ ناشکري کوو بیا مونږ د الله نه ګیلې او شکوې کوو او د دې غټه وجه دغه ده چې مونږ د ځان نه غټو خلکو ته ګورو د هغوی سره ناسته ولاړه ده عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمای چې د غټو خلکو ناستې ولاړې او خوراک څښاک ته به مې وکتل د هغوی محل او بلډینګ ته به مې وکتل خپل کور به د جومپړۍ ښکاره شو زه خالص په جومپړۍ کې اوسېږم ولې مونږ ما به د هغه غټو خلکو کورونو ته کتل چې داسې غټ غټ محلات دي په غټو ځمکو باندې محیط دي د چا کور په 2 جریبه کې د چا په 10 کناله کې د چا په 15 کناله کې
لوی لوی کورونه او بلډینګونه هغې ته مونږ وګورو، ما او تا د خپل کور هغه بیا څه ښکاري؟ هغه راته بیا سي جومپړی ښکاري چې دا زه څه په کنده کې اوسېږم. خو که مونږ هغه خلکو ته وکتل چې کوم په فوټپات باندې سملي، د روډ په غاړه باندې سملي، آیا غریبانانو سره د سر د پټولو لپاره چت نشته، په بدن کپړه نشته، د یخنۍ لپاره د هغوی سره څادر نشته، په بچو باندې خوراک وکړي د هغې لپاره ورسره پیسې نشته، بچو له جامه پیزار والی د هغې وسې نه کېږي. په الله قسم مونږ ته به د خپل ځان باچاهان ښکاره شي چې بھئی زه خو باچا یم، الله په ما ډېر لوی رحم کړی دی، سی نه دي راکړی، لاس پې د رب راکړي دي، غوږونه یې رب راکړي دي. الحمدلله نن دور کې د غریب نه غریب سړی 3 ټیمه خوراک کوي. محترم عارض میں دا کو دا بزرگ فرمائی وی ما ناشکری به هم راتله پړه کې، خو ورسره ورسره به بېچین او بې ارامه هم، ځکه چې د بل کور ته وګورې او هغه 5 چته او 3 چته وي او ستا په کور کې کمره لنټري نه وي، نو سړی بیا خفه کېږي که نه چې بھئی زه به د دې دومره پیسې د کوم ځای نه پیدا کوم، دا دومره کور به زه څنګه جوړوم؟ د هغې دپاره بې ارامه او بېچینه وي، دړه سکون نه ملاویږي، بیا لته سکون نه ملاویږي. دقه رنګې د بل جامه پیزار ته وګورو او د ښه برینډ او د ښه کپنې جامه پیزار کم کسه چولی، مونږ هغې ته پسخېږو، هغې ته خفه کېږو، او د ډېر او د ښه اخیستو دپاره مونږ کوشش کوو او ړه خورو او خفګان کېږي، ړه خفه کېږي، د ړه سکون ختم شي. که مونږ دا ووي چې نن ماس پوره خوړلې ده، الحمدلله د الله لاک لاک احسان دی، لوی کرم او شکر دی چې الله را باندې رزق وخوړه، اگر چې سپوره ده، اگر چې سړه ده، خو د الله احسان دی چې را باندې خوړلې. ورنه زه خو د دې اهل هم نه ومه، په 15 وخته مونځ کې خطا رسا 2-3 ټیمه مونځ له راځم، نور باقی معاملات او کارو روزګار زما ګډوډ دی. پردي حق داسې خورم لکه سړی چې خپل د پلار میراث خوري، خو بیا ورله الله راکوي، دا خو د الله ډېر لوی رحم دی په ما باندې. نو محترمو عبدالله بن مبارک رحمه الله وایي چې ما د هغې غټو خلکو سره ناسته پرېښودله او ما د ځان نه ښکته خلکو سره، مطلب غریبانانو خلکو سره، بېوسه خلکو سره ناسته شروع کړه. ما به چې کله جامه واچوله نو بیا به د غریب خواله لاړم، خپل جامې به راته د بادشاه لباس ښکارېده، خپلې زړې جامې به د بادشاه لباس ښکاري، ځکه د غریب سړي په تن باندې که کپړي نو هغه شلېدلې کپړي. که زه خوراک وکړم او بیا د غریب سړي لږ شاندې خواله ورم، د هغه خوراک مې ولیده نو چېرته سپورې سره لګیایي یا سړه اوچه روټۍ خوري لګیایي، نو ته به شکر ادا کړې ربه دا زه چې کوم خوراک کوم دا خو د باچایانو خوراک ته ماله راکړې. ځکه داسې انسانان شته چې په سړه باندې ګزران کوي او سړه روټۍ او د 2 او 3 ورځو روټۍ رالي په اوبو کې لمدی او خوري، بیا به د خپل رزق باندې شکر ادا کول توفیق به ته ملاویږي او ړه به دی خوشحاله مطمئن به اطمینان به ته ملاویږي. د الله رب العزت نه به دی پړه کې ګیلې او شکوې نه راځي. نن مونږ سره هر څه موجودي، بیا هم د الله نه ګیلې او شکوې مونږ کوو. الله هر څه راکړي، بیا هم ګیله کوو، بیا هم شکوه کوو، بیا هم د دنیا په منډه کې لګیا یو، مبتلا یو،
الله هم را نه ایري او د الله احکامات هم را نه ایري. محترمو، الله رب العزت موتا د دنیا د ګټلو نه منع کوي چې دنیا ګټم. دنیا ګټه به قدر ضرورت. د خپل ضرورتونه چې کم دي دا به الله برابروي، خو چې کم د ضروریاتو نه زیات دي، عیاشې دي یا مستې دي، دا که مونږ پرېښودې او ختمې مو کړې، انشاءالله العزیز زمونږ زندگی به د خوشحالو شي.